Tay. Changiza. Ozra de Zaya was home. Au de Kuteta Iskandar and Harazi. Obaguram Chatasanga Habar in a cafe. دلی دوزای اسکندر تا خود لایو. آفرین چنگیزه. ما تاریخ وایا. تو غندی تاور کړی و. په دې کار کې زه هیڅ لاس نه لرم. نو څوک پکې لاس لري؟ نه پوهېږم. چنگیزه دا شیشې به وای در باندې وخورم. او نی دا کار کړی. اونی له اسکندر سره ساړی کلري. لاغه سره نه. یل د سره لري. دا معلومات هغه ماته راکړي و او ما هم سکندر ته وویل ښاغلیه. دی باندې بیا څه شوي؟ هی ماماتي ما وایه چې څه شوي ووایه چې څه به کېږي. په سترګې دې څه شوي زویه؟ لکه چې عبدالحیدر نه وویستله. د سترګې په بدل کې سترګې. زه به د یوې سترګې په بدل کې ستا دوه سترګې وباسم. چار څه کوې بې کاه کنه، خو خیر دی خبرې مه کوه. اوس تا ته وایم چې تا سره څه وکړم ها؟ چې هر کار کوې بې که بدبخته، خو خبرې مه کوه. او اکان جانا، تا ته ما مخکې نه وویلې چې زما له میلمنو سره به ښه چلند کوې. له یاده دې ووته که څنګه؟ سپیکر یې فعاله که. فعال مې که. اوس خو مواتي ستا غږ هم اوري. ماماتي اورم رئیسه. زه مې خپل حق تا ته بخم، ته یې هم وبخه. بخلی مې ده رئیسه.
عبدالحیا موږ ته په تمه یو. کوم څه نشو کولی اورهانه؟ ولې څه نشو کولی وروره؟ ما ماتې ورور لاړه اورهانه. کوم څه نشو کولی؟ که هیڅ هم نشو کولی د هغه په څېر خو وژل کېدی شو. ورور څنګه لاړ؟ چېرته لاړ؟ هغه چا ووهه؟ کوم څوک خو داسې ووایي نږدې ده چې لیونی شم. زه خو په هېڅ هم نه پوهېږم. په څه پوه نه شوې کاظمه؟ هغه نیولی وړی دی. هغوی غوښتل چې په رئیس باندې خپل غوښتنې ومني، خو چې رئیس ونه منل، هغوی یې ممتې ورور ونیوه. عبدالحیا تا ته وایم باید یو کار وکړو، داسې نشي کېدی. اورهانه غلی شه. اورهان رښتیا وایي عبدالحیا، که ممتې ورور وژل شوی وي موږ به هم خپل ځان ورنه قربان کړو. که ونه شوې خپل غچ خو به واخلو. غوږ شئ، رئیس دننه دی. هره پرېکړه چې نیسي په بیړه دې ونیسي. سمه ده، پرېکړه به رئیس کوي، خو موږ د خپل زړه دردونه وایو. ښایي رئیس فکر وکړي چې موږ وډار شو، یو ځل به ورڅخه ورشو او یو ځلې به ورته ووایو. رئیسه، هلکان وایي چې یعنې دوی سمه خبره کوي. راځئ چې ځو. تیار شئ، باید لاړ شو. ماماتې چا چې در سره دا کار کړی، هغوی باندې به داسې حالت راولم چې چا یې په اړه فکر هم نه وي کړی. ماماتې ته باید د هغوی د نارو اورېدلو لپاره ژوندی پاتې شي. ماماتې
نشید تلای ماماتی ته به مرې او زه به ژوندی پاتې کېږم رئیسه نه ته به په یو بل ځای کې مرې ډېر ښه رئیسه چېرته ماماتی حق ته راوبخه که وینو در بخلی مې دی په اصل کې ته باید راوبخې بخلی مې دی لا آقا فور تلاشا کازم رئیسا ماماتی هم دلته راوړی ته څنګه پوه شو چې ماماتی ورور دلته و عبدالحیا توبه توبه خو دې په خیر خلاصه وروره هیله کوم همدلته اوسئ له دې ځایه تللي دي نشي کېدای چې ځای پیدا کړو رئیسه څه ته ګورې عبدالحیا پوښتنه کول هم منع دي رئیس سال بیرته زنګ ووهم سمه ده زنګ ورته ووهه خو ګټه نه لري عبدالحیا هغه وینه چې په ځمکه وه هغه په رښتیا د ماماتي ورور و رئیسه نه پوهېږم ارهانه نه پوهېږم په هېڅ هم نه پوهېږم ارهانه
دلته ډېر نه پاتې کېږو ناظم جانه، زر به له دې ځایه انقرې ته ځو، خو بیا هم ته ډېر پام کوه ناظم جانه، ته سوچ چې دلته یو باید په هوساینې سره اوسو. په سترګو ښاغلیه، په دې ورځو کې د هېواد وضع ښه نه ده، لږې باید نور هم خرابه کړو. څوک ووژنو ښاغلیه؟ ها کنجانه، ته ډېر ظالم یې، ولې دومره بې صبري کوې؟ لږ ارام وکړه، خپلې سترګې ته دې پام وکړه، لاړ شه لږ تفریح وکړه. ناظم جانه، ستا زړه زما په څېر ماماتې باندې وخوږېده، همداسې ده؟ نه ښاغلیه. تاسو دواړه ډېر یو بل ته سره ورته یې. ناظم جانه، میلمه مې مه په تمه کوئ، دننه یې راولئ. سمه ده ښاغلیه. راځه رئیسه راځه. څنګه یې محترمه؟ ښه یم. زموږ دواړو لپاره مې یوه ښه کړکن لاره جوړه کړې، همدا چې واده ورېده ستا به هم ډېره خوښه شي. څنګه کړن لاره؟ ستا خلک خو جشنونه لمانځي که نه؟ هو محترمه. یو ځای وټاکه او هلته به خپل کسان بولیږو، یو په زړه پورې رسمو ګذشت ترسره کوو، ټوله سیمه به په شور راولو، سمه ده؟ که امکان یې و نو ټول استانبول په شور راوله. که چېرته موږ استانبول کې په دې کار بریالي شو، بیا نو ترکیه په قراره نشي پاتې کېدی. باید د رهبرۍ له مقام سره مشوره وکړم. مشوره ورسره وکړه ګرانه، زه ستاسو د سازمان په کارونه کې کار نه لرم. د افغانستان روشنغوره لیگ 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 84355350 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. ته نه غواړې چې څه ووایې فواده؟ څه به ووایم ګرانې، ما ته وخت راکړه چې فکر وکړم. فکر کول پرېږده فواده، تا تر اوسه کومه مسله کې فکر کړی چې اوس به یې وکړې؟ دا ما ته ووایه. ګرانې د چا د وژلو قصد چې لرو هغه په پلار دی. بیا دا ده جنازې منازې مراسم، جلسې، دعاګانې، دا ټولې خبرې خو ته پوهېږې که نه؟ بې ځایه دي. هغه ټول ما ته پرېږده، ته یوازې خپله پرېکړه ونیسه چې ما سره یو که نه. ګرانې پوهېږم چې ته زما نه ډېره پوهېږې، خو هغه زموږ پلار دی، نشو کولی چې خپل پلار ووژنو.
دا سړی به څوک وژني؟ یوه لاره به پیدا شي، بس ته یو ځل یې ووایه. پرېږده چې لږ تر لږه بیلو ته خو ووایم ګرانې. فواده لیونتوب مه کوه. بیلوت به هېڅکله هم زما د پلار په مخ کې ونه درېږي فواده. ښه نو بیا څه کار وکړو ګرانې؟ ته دا کار ماته پرېږده. ښه سمه ده. ګرانې واضح درته ووایم، که چېرته ته دا کار وکړې درته نه وایم چې ولې دې وکړو، خو زه تا دې کار ته نه هڅوم چې هر کار کوې. وایي که خو زه به تل د یوه ورور په څېر ستا په څنګ کې واوسم. خور یوازې غواړم دا درته ووایم چې ته د وژلو په ناروغۍ اخته شوې. د پلار له وژلو وروسته پام کوه چې ما ونه وژنې. ته خو پوهېږې چې زه د شرکت، پیسو او د جایدادونو په کیسه کې نه یم. مهرباني وکړئ لرې شه. زه مو غوښتی وم رئیسه. مورو د جشن لپاره د کوم کار کړی و که نه؟ رئیس صاحب د پخوا په څېر مو ځینې ورزشي پروګرامونه عربي او ترکي ترانې مو تیارې کړي دي، همداسې ده نو. خپله تیاری دې ونیسه. دا کارونه بس نه دي پوه شوې، باید خپل زور ورته وښایو. هغه خو به ښیو، خو اوس وضع یو څه خرابه ده رئیسه. ویرېږم چې کومه غلطي ونه کړو. چې هر څه کېږي ودې شي. هغه نوی جذاب شوی ځوان هم واستاوه چې لږ په کار باندې پوه شي او د باندې نړۍ هم وګوري او زموږ په خاطر هم پوه شي. په سترګو رئیس صاحب. دورسون مالګه مورو، لږ ورسره کار لرم. سمه ده رئیسه. بیلوت څنګه شو مورو؟ د بیلوت یالچین کار به نن ورته خلاص کوم رئیس صاحب. سمه ده. چاتو دورسون ته ووایه چې چېرته لاړ نه شي. هغه سره رئیس صاحب یو څه کار لري. مونږ چېرته ځو لاله؟ مونږ هم چېرته نه ځو او د خپل کار لپاره بل څوک ولیږو. چاتو یلدر هم ملیږه. ما ته په هغه هلک کې انقلابي روحیه ښکاري. په هغه لوده کې لاله؟ هغه لوده نه دی بې ادبه. زه او ته چې کله سازمان ته راغلو نو څه وو؟ رښتیا وایي لاله، اوس د خپلو ماینو د سترګو نه نایي شولو. دا د برژوایانو خبرې مه تکراروه چاتو. دا د وروستی ځل دی پوه شوې. یوازینی انقلابي چې ځان ته کنځلي کوي هغه ته یې بې ادبه. زه هم یو کس لرم، هغه هم ولیږم. ته پکې څه وایې؟ چاتو تا سره داسې کارونه ښه نه ښکاري. یو سړیتوب دې کتره والي بې ادبه. مونږ انقلابي ورونه یو پوه شوې. په خپلو کارونو کې باید خپل وي د خوښۍ ځای ونه نیسي. خو لاله مور یې هغه ماته سپارلی دی. ښه ته خو پوهېږې چې زما د ضعف ټکی کوم دی. سمه ده مې لیکه. ورځه نو. این یک فرصت برای شماست. برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند. برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند. توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. دغه خبرونه تاسو ته د روشن لخوا وړاندې کیږي. اوس د
افغانستان روشن غوره لیگ 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 84-353 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. ماماتي بله رئیسا، زه خپل حق تا ته بخم، ته یې هم وبخه. ما بخلی رئیسا. څه خبره ده؟ لکه چې د شپېلې غږ دې ډېر خوښ شو. په کومه ستونزه کې یې؟ کومه خبره شوې ده زویه؟ څه خبره ده؟ زویه ته خو ماته د خپل زړه خبره وکړه که نه؟ یوازینی کس چې په ما باندې پوهېدی شي ته یې پلاره. ما یو کار وکړ او اوس د خپل وجدان په عذاب ګرفتاره یم. څنګه زویه؟ بالاخره خپله پرېکړه مې ونیوله. باید د ماماتي او خپل کار ترمنځ مې یو ټاکلی و او ما خپل کار وټاکه. او ماماتي دې له لاسه ورکړ؟ هو هغه مې له لاسه ورکړ. وژل شوی؟ نه پوهېږم. غوږ ونیسه، تا هغه نه دی وژلی او د وژنې سبب یې هم ته نه یې. تا یوازې خپله پرېکړه ونیوله. تا ویل چې مرګ او ژوند دواړه حق دي زویه. پلاره زما وزرې ورماتې شوې. زه خو کوم لوی پوځ او یا په زرګونو صاحب منصبان او جنرالان نه لرم. یوازې 4-5 تنه یو چې خپل کار مخ ته وړو او اوس یو رانه لاړه. اوس که زه لوی لوی کارونه وکړم پلاره نو هغه ټول بې ګټې دي. کله چې تا دا لاره خوښه کړې وه مماتي او عبدالحی در سره ول؟ نه. له هغو کسانو کوم څوک چې تا پیژندل تر اوسه یې کوم یې ژوندی دی او که نه؟ نه. زویه تا چې کله دا لاره ټاکلې وه ان له ما نه هم تېر شوې. زه د دې شاهد یم چې ته له خپلې معشوقې نه هم تېر شوې. ته له هر څه نه تېر شوې او د دې هېواد خدمت ته دې ملا وتړله. هر څه دې پرېښودل
او د خپل ملت پلویتوب دې وکړو. پوهېږم زویه، زه یې تل شاهد یم. که چېرته کومه ورځ څوک راشي او راته ووایي چې ته مو ټاکلی یې او په یوه ځای باید له خپلې کورنۍ نه تېر شي او خپل هېواد ته خدمت وکړي، نو د پرېکړې لپاره به مې ډېر فکر کړی وای. هدف د رسېدو په حال کې ویې ولئ. راتګ څلورم فصل ډیر ژر له لمر څخه. ښایي چې ورته ویلې مې وای چې دا کار زما له وسه پوره نه دی، خو په تا باندې شاباسي وایم او په تا باندې ډېر ویاړم زما زویه. پرېږده نو پلاره، ان تاسو خپله دنیا هیره کړې ده. حضرت ابراهیم د بې اولادۍ له درده ډېر ځورېده. خدای ته په ژړا شو ویې ویل زما په نصیب یو اولاد که چې ستا په لار کې یې قربان کم. دعا یې قبوله شوه او د حضرت ابراهیم خلیل الله په کور کې یو زوی پیدا شو. یعنې خدای ورته اولاد ورکو، یو زوی یې ورته ورکو. په نړۍ کې به داسې هیڅ پلار نه وي پیدا شوی چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په څېر له خپل زوی حضرت اسماعیل سره مینه کړې وي. او بالاخره هغه ورځ هم راغله او کومه ژمنه چې حضرت ابراهیم کړې وه هغه ور په زړه شوه. خدای پاک حضرت ابراهیم ته د خدای له خوا داسې امر وشو چې خپل زوی باید زما لپاره قرباني کړي. او حضرت اسماعیل د خدای پاک امر ته غاړه کېښوده. د قرباني لپاره دواړه له کوره ووتل. په حضرت اسماعیل علیه السلام کې هیڅ ډول ویره نه لیدل کېدله. خو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره وسوسه پیدا شوه او زړه ته یې شک لاره پیدا کړه. خو حضرت اسماعیل خپل پلار ته وویل چې ای د الله تعالی پیغمبره، تاسو له خپلې ژمنې څخه مه ګرځئ. او بیا یې خپله غاړه مخکې کړه او حضرت ابراهیم پرته له کوم شک نه د اسماعیل په غاړه تیره چاړه کېښوده چې حلال یې کړي. خو دې چړې د اسماعیل غاړه نه شوه پرې کولی. پلاره، زه نه ابراهیم علیه السلام یم او نه ماماتي اسماعیل علیه السلام. ایمان اثبات کول غواړي زویه، مینه اثبات کول غواړي، صداقت هم اثبات کول غواړي. ته ایمان لري، مینه لري، صداقت هم لري، خو له دې سره شک هم در سره شته. اول په خپله کړې ژمنه ودرېږه او کومه لاره چې دې ټاکلې په هغه ټینګ ودرېږه او له خپل فکره عقل شکونه لرې که. وروسته صبر وکه او ګوره چې چاړه پرې کولی شي او که نه. او بیا قادر خدای ته هر څه وسپاره، الهي تقدیر ته. راځه. بیا څه غواړې زویه؟ څنګه یې پلار جانه؟ ښه یم فواده، خو دې ته وخت نه لرم چې ستا بې ځایه خبرې واورم. ښه، دا ځل به ډېرې جدي خبرې وکړم. پلاره، دې ژبه زه ډېره خرابه ده. هغه دې ته اړتیا لري چې خواله ورسره وشي. لږ نصیحت ورته وکړه، مرسته ورسره وکړه تر څو دا شرایط ومني. فواد جانه، زه هغې ته ډاډګیرنه ورکوم، خو خبره ستاسو په اړه ده پلاره. هغه تاسو ته اړتیا لري. پوهېږم زویه. څنګه پوهېږې؟ ما ته راغلې وه او ویلې چې ما هغه پرېښې ده. رښتیا؟ یعنې د همدې لپاره یې ما ته وویل چې خپل ځان ته به جزا ورکړي پلاره، او د دې لپاره باید خپل پلار ووژنې. لیونی شوی خو به نه یې فواده.
له بده مرغه پلار جانه نازولې لور دی او په کار پوه تحصیل کړی او هغه لور چې تل به تا باندې ډېره ګرانه وه ستا د وژلو لپاره راغلې وه چې ما نه مرسته وغواړي تا ورته څه وویل ورته مې وویل چې د سره یم نو بیا دی ولې ما ته وویل زویا نو چاته مې ویلي وای پرېښې مې وای چې ته یې وژلی وای ژوندی اوسې فواده دا موضوع ما ته پرېږده ته بل چاته مه وایه سمه ده پلاره ګوره زر تر زره د دې جلۍ زوی ورته پیدا که که نه موږ ټول به له منځه یوسي ته پوه شوې پلاره این یک فرصت برای شماست. برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند. برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند. توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. دغه خبرونه تاسو ته د روشن لخوا وړاندې کیږي. څه وشول پیدا مو که مېرمنې یوه شمېره مو پیدا کړه خو خپله ټلیفون نه لري دا یې د مرستیالې ده دې راته ووایه چې ویې لیکم تاسو ولې داسې اجرات وکړه ښاغلی تونجی مېرمنې ستا مقصد څه دی ما درته هر څه وکړل او ښاغلی پولادم په دې خبره خبر دی د دې روغتون یوازینی مالک ښاغلی پولاد دی د داسې کارونو لپاره د نورو مشورې هم ډېرې اړینې دي ښاغلیه ښاغلي سلجوق دا نه منله ښاغلي سلجوق تېروته نه کوله خو اوس وخت بدل شوی دی له دې نه وروسته باید په هر کار کې زما لاسلیک واخلئ ښاغلیه مېرمن جولې دی په دې روغتون کې چې هر کار اړین وي امر له یوه کس نه اخلم یا یوازې د یوه کس نه د پولاد لمدار نه هم که کومه ستونزه لري نو بس له هغه سره خبرې وکئ ما در سره ډېر ښه چلند وکړ که کومه جدي ستونزه لرئ لاړه شئ او له خپل شریک سره یې حاله کوئ زما په خبره پوه شوئ البته چې هم داسې کار کوم او له دې نه وروسته له ما سره کار مه لرئ هیله کوم د دې لپاره چې تاسو له ما سره کوم کار ونه لرئ نو استعفا ورکړئ ښاغلی تونجیه تاسو اندېښنه مه کوئ زه به دا موضوع ښاغلي پولاد ته ووایم ښه ورځ ولرئ په اصل کې تاسو ښه ورځ ولرئ مېرمنې ورځ په خیر ښه ورځ آسو مهرباني باید در سره خبرې وکم سمه ده هر وخت چې تاسو وایئ زنګ به درته ووهم ښه نو د لیدو په هیله تاسې څنګه یې ښاغلی اوس نو ښه یم مېرمن آسو ښه نو تاسې څنګه یې ډېره ښایسته شوې یې ډېره مننه د بخیلۍ له امله خو به داسې نه کوئ د څه شي بخیلي ځکه چې ښاغلی تونجی مېرمن جولې دې ته یو څه نږدې شوی ده ځکه مې وویل تاسو به بخیلي کوئ مېرمن آسو ولې بخیلي وکم ښاغلی اوس نو تاسو حق لرئ چې بخیلي وکړئ مېرمنې لږ ډېر د مېرمنو په احساساتو باندې پوهېږم په اصل کې ډېر ښه پوهېږم مېرمنې ښایي چې تاسې به هم پوهېدلی چې ښاغلی تونجی د ناهیلو مېرمنو لپاره د همدردۍ احساس لري اوف نو ښاغلی اوس نو اوف مېرمن جولې دا مې ولیده ویلې چې غواړي ما سره وویني البته هغه مېرمن هر څه غواړي
هغه بېوزله ډېرې بدې ورځې تېروي ښایي چې دا چلند یې هم له همدې امله وي تاسو هغوی سره ښه چلند ونه کړه که څنګه میرمنه سماخ به نظم یې ها مهربان خدایه هیڅکله هم موږ یوازې مه پرېږده او تل زموږ ګامونه کلک کړه موږ په دښمنانو بریالي کړه او له شره مو یې وساته